امتی د محمد رسول الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. د یو مجوسی د اسلام قبلولو واقعا. حضرت ابراهیم علیہ السلام ډیر زیات ملمدوس انسان وو. یو ورځ ورته یو مجوسی راغی او خوراک ورنه وغوښت. حضرت ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې که مسلمانېږي نو خوراک به در باندې وخورم. هغه مجوسی وویل چې زه خو خپل دین نشم پرېښودی. دا یې وویل او لاړ. بل طرف ته الله جل جلاله دا ټوله معامله وکړه چې یو مجوسی د لوږې د وجې ګرځي را ګرځي او سخت خفه دی. نو الله تعالی ور باندې رحم راغی. ځکه حدیث کې راځي انا عند المنکسرة قلوبهم، زه د غمجن زړونو والا سره یم. نو الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام راولېږه. یا ابراهیم لم تطعمه الا بتغيير دينه ونحن من 70 سنة نطعمه على كفره فلو أزفته ليلة ماذا كان عليك. ای زما خلیلا، دی مجوسی خو د زما نافرمانی کولا او دا اویا کالونو نا را پدې خو ما رزق ورکولو، ډوډۍ مې پرې نه ده بند کړې. خیر دې که نن ستا ډوډۍ ورکړې وه نو څه به پوه شوي وو. ای ابراهیم اوس لاړ شه او واپس یې راوله او ډوډۍ پرې وخوره. حضرت ابراهیم علیه السلام په منډه منډه لاړ او هغه مجوسی ته یې د خوراک دعوت ورکړو. هغه ورته وویل ای ابراهیم دا څه وجه ده، تا خو اول د ما نه روټۍ منع کړې وه او اوس مې په خپله غواړې. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې الله جل جلاله حضرت جبریل علیه السلام راولېږل. ابراهیم علیه السلام ټوله خبره ورته بیان کړه. کله چې مجوسی دا خبرې واورېدې نو ویل ای ابراهیم چې کله ستا رب دومره مهربانه دی نو ته په ما باندې اسلام پیش کا چې زه مسلمان شم. معلومه شوه چې الله رب العزت په خپلو بندګانو باندې ډیر مهربانه دی. لیکن مونږ ته لږ پکار دی چې مونږ الله طرف ته رجوع وکړو، الله نه غوښتل وکړو، الله ته لاس پورته کړو، الله نه ویریږو. نو الله تبارک و تعالی ډیر زیات مهربانه ذات ده. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. نو الله د رحمت نا امیدی نه ده پکار. الله فرمای چې زما خوږه پیغمبره زما بندگانو ته دا خبر ورکړه چې زه ډیر بخونکی او زیات مهربان یم او زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی.